ته ښکنځا کوې ظالمه خوله دې ماته شه ته پلار ته ښکنځا کوې ته پلار ته ښکنځا کوې نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل چې ای صحابو خپل مور پلار ته ښکنځا مه کوئ صحابو ورته وویل یا رسول الله داسې بدبخته انسان به هم چې خپل مور پلار ته ښکنځا کوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته چې د بلو مور ته ښکنځا وکړي هغه ستا مور ته ښکنځا وکړي دا تا خپل مور ته وکړه نیکه د بلو مور ته ښکنځا مه کوه د بلو پلار ته ښکنځا مه کوه د بلو خاندان ته ښکنځا مه کوه ځکه هغه ستا و خاندان ښکنځا کوي هغه ستا و مور ته ښکنځا کوي هغه ستا و پلار ته ښکنځا کوي نو که چیرې تا د بل چا و مور ته ښکنځا وکړه هغه ستا و مور ته وکړه نو تا خپله مور په خپله وښکنځله اوس نن سبا د مجلسو له راس دا د فیسکو پوجور مجلسو له راس سپینې سپینې ژړې دي یا بیا د ډاله فاړه چې جوړه کړې ده به هم ظالم په دا ګناه اخته ژړه کونډې که ژړه وخورو ای د نجلۍ په سیسټم به دی هم اخته یا به دومره غټه ژړه وي دی ظالم به هم په مجلس کې به ناست دي یو بل ته به وایي ستا مور څه ځکه ما بل وایي ستا مور څه ځکه هلکه ولې ظالمه ته ښکنځا کوئ د مور ښکنځا کوئ یاره زما ورته د مجلس آزاد دی زه یو وخت په یو کوټه کې ناست وم یوه ته ښکنځا وکړه د مور بل ته ښکنځا وکړه ما ته ډېر خشم راغلی ما ناجي صاحب شرم وکړه حیا وکړه غیرت وکړه د خپله ژړه خو درواړه د ژړ څخه وشرمېږه مور څنګه ښکنځې ظالمه د مور نسب په یو ځای کې هم نه کاټېږي نه په دنیا کې نه په آخرت کې نه په ورځ د قیامت باندې ولې ظالمه دا مور ښکنځې اوس موږ ګپه سره ازاده ده مال که مې حقیقت کبه سره ازاده ده که مې رښتیا مجلس سره ازاده یو دې وایي چې ستا په معاینه کې څه کوم حالانکې ستا د معاینې په مابین کې صرف یو د طلاق لفظ چې طلاق دې ورکړي ستا د ښځې په مابین کې هېڅ مناسبت هم نشته خبره ختم پرېږدئ ښځه شوله پاتې شوله مور د مور او ستا په مابین کې نسب چې دی هغه نه په قیامت شلېږي نه په دنیا کې شلېږي نه په ښکنځل نه په طلاق نه په خبره په یو شي باندې نه شلېږي ظالمه مور ته ښکنځا کوي مور ښکنځې او پر معاینه باندې سر ورکوي دا زموږ عظیمه بې غیرتیا ده غټه بې غیرتیا ده تر دا بې غیرت ده تر دا بې ناموس ده تر دغه کوم الفاظ ورته ووایم ما په خوله دې الفاظ مې ورته ووایم دومره بې عزته دومره بې ادبه مور ښکنځې بې غیرته د مور په ښکنځا خوا نه بده او زما دې د خدای فضا قسم چې د مور په ښکنځلو باندې سر نه کې ورکړي والله که سبا پر دین باندې ورکړي والله که سبا پر محمد علیه الصلاة والسلام چې دلته ګستاخي کېږي والله که ورکړي پر هغه باندې والله که بیا سر ورکړي چې په مور باندې خوا نه کې بد په پلار باندې خوا نه کې بد په چیز خوا بده ته د غیرت پر چیز در پورته کوې ستا د غیرت څه شو د ضمیر دې څه شو یعنی دی د هغه مور و پلار خدمت نه وکړي د هغه مور و پلار فرمانبرداري نه وکړي او د هغه مور و پلار نافرماني کوي بېعزتي یې کوي ښکنځل ورته کوي وهل ترټل یې کوي او د هغه خدمت نه کوي د مور و پلار حق نه پر ځای کوي مطلب چې د هغه د خوشحالۍ دپاره یو داسې کار نه وکړي چې د هغه په سبب باندې دی و جنت ته داخل شي خو ډېر خوش قسمته انسانان دي هغه چې پر پیشنمې باندې مور یوه څنګ ته ناسته وي پلار یې بل څنګ ته ناست وي دا خوش قسمته دي دا د جنت په مابین کې ناست دي د مور او پلار عزت کوي ولا تقل لهما اف الله تعالی په قرآن پاک فرمایي چې د مور او پلار په مخ کې و مور او پلار ته د اف لفظ مه وایه علامه ابولیث سمرقندي رحمه الله تعالی لیکلي دي چې د اف تر لفظ بل کوچنی لفظ نشته الله تعالی به هغه راوړی وایي الله تعالی چې په قرآن پاک کې د اف لفظ راوړی دی په دغه وجه باندې راوړی دی چې بل د دې کوچنی لفظ نه و یعنی دا معنا چې ته کللی د باندې وتلی رمې دې پیلي او نور کارونه دې کړي او کور ته راسې دغه به نه وایې د مور پلار د مخه چې اوش ستړی سولم اوف ستړی سولم دا اوف لفظ به نه وایې په دې به هم د مور پلار زړه ازارېږي چې زما زوی ستړی سوی وایي په دې باندې به هم ته مور پلار ته دغه تکلیف لا نه ورسوې چې اوف ستړی سولم دا تکلیف د چا په یاد دی چې د مور د مخ په زوره ګایېږي و پلار ته په زوره ګایېږي و پلار ته په شي ته نه پوهېږي دا معاشره ده نن سبا 2022 دی او دا 1443 کال شروع دی لحاظه په دې کې سنه شروع ده په دې کې زه پوهېږم ته نه پوهېږې ایمردار خور تر درو کالو پورې د آیا دې خپل شان صفا کوئ دغه مور صفا کولې نن مور پلار په شي نه پوهېږي نن شته درځي کې پر ورسېدلې مور پلار په شي نه پوهېږي صفا څه پوهېږي مور پلار دومره بیا نه اهل سلو ته په هر څه پوه شولې ای د غټ موبایل والا شولې د ټچ موبایل والا شولې ته په هر څه پوه شولې د فیسبوک والا شولې ته په هر څه پوه شولې مور پلار بیا اوس نه پوهېږي چې تر درو کالو پورې تا خپل مچ د خپل مخه څه شړی مچ مور څه شړی مچ پلار څه شړی او آیا دې بولې مور صفا کولې 15 کاله اوس ته د لسو د 15 کالو شولې لږ په خبره د مازې پوه شولې
د باندې راووتلې، اوس بیا مور پلار په شي نه پوهېږي، هغه بیا عقلان دي، ته عقلمند شو. نو په اصل کې تر تا جاهل، تر تا ګمراه، تر تا خر نشته چې ته مور پلار ته په داسې اندازه باندې ګایېږي. الله تعالی وایي چې ولا تقل لهما اف، ته د اف لفظ د خپل مور پلار په مخ کې مه وایه، او ته مور ته ښکنځا کوې ظالم، خوله دې ماته شه.